دوی د نیکونو پلارانو نه اخیستې شوې او دا مسلسل را روانه وه. نو دوی به څه چل کو؟ په مدینه منوره کې دوه ډلې د یهودو اوسېدلې، درې ډلې د یهودو اوسېدلې، خو دا بنو قینقاع پکې هسې شاخ غوندې و، دا ځان له مستقله دغه داسې نه وه. خو دا بنو نذیر او بنو دغه چې کوم دي، دا بنو نذیر او بنو قریظه دا پکې غټه ډلې وي. نو بنو قریظه چې و نو دا د اوسیانو سره ملګري، د اوس قبیلې سره، او دا دغه بنو نذیر چې و نو دا د بنو دا دغه سره و، د بنو خزرجو سره، دا دوی سره ټلو. نو هغوی خو به او دا خو د اسلام نه مخکې خبره موږ کوو، د هجرت د پیغمبر خدا نه مخکې خبره کوو چې اوس او خزرج لا پرې بل لنډ کې دي مشرکانو، او دوی به ورسره چې کومه دی نو دا یهودیانو، نو دا یو د یهودو ډله د یوې امیانو ډلې سره وه او دا بله د بلې سره وه. نو اوس او خزرج به په خپل منځ کې غټ غټ جنګونه کړي دي. قرآن کې به بیا ویم زه په یو ځای باندې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا کې به وایو هلته لوی لوی جګړې به وي. نو چې کله به اوس د خزرج سره وجنګېده نو د اوسیانو سره چې کوم دی نو بنو قریظه ولاړو، او د خزرجیانو سره چې کوم دی نو بنو نذیر ولاړو. نو یهودي به د یهودي سره وجنګېده، یهودي به یهودي مړ کړه. معاهده ده که الله دې سو ماته شوه که نه. کله به چې اوسیان غالب شو، خزرجان به د مدینې نه اوزغلول، نو یهودیان به ولګېدل، یوه ډله د یهودو بیا مو ورسره اوزغلوله. نو یهودي به د یهودي د کور نه مشاړه، حالانکه معاهده د الله طرفه دا و چې یهودي به د یهودي د کور نه نه شړي. بیا چې به کله قیدیان صاحب شو، یهود به قید شو، چې کومه ډله و مغلوبه وه دغې نه به قیدیان هم صاحب شو، نو بیا به ټول یهود را جمع شو، هلکه راځئ چې چانده کوو، راځئ چانده کوو. نو چانده به یې وکړه، نو که په هر څوم روانو چاندو پسې به ګرځېدل او د یو بل نه به یې چاندې را غونډولې. هسې هلکه خپل یهودیان چې کوم دی راځه ده، موږ نه خدای پاک وعده اخیستې ده، موږ ته خدای ویلي چې قیدي به نه پرېږدي، په هر قیمت یا به راوباسئ. نو الله ورته ویل چې بې شرمو، ما خو درې خبرې کړې وې. ما خو ویل یهودي به یهودي نه وجني، ته لګې وجنې. ما خو درته ویلي چې یهودي به یهودي د کور نه شړي، تا وشاړه. او اوس قید چې کومه دی چې جیب دې پې ګرمیږي، نو اوس چاندې ته دې بډه وواله، دې دپاره چانده کوي چې جیب دې ګرم شي. نو قرآن ورته ویل افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو د الله د کتاب تورات بعضې حصې منئ چې هغه د چاندې مسله ده، او بعضې مسلو نه انکار کوئ چې هغه یهودي به نه وجني او د کور نه به یې نه شړي. دا دوه خبرې پرېږدئ او یو منئ. دا خو د الله د کتاب بعضې خبرې پرېښودل دي او بعضې کول دي. یاد ساتئ چې د الله کتاب د الله کتاب دی، دې کې لریس پرخې نشته چې تمام قرآن مني او یو آیات نه مني، نو به سړی کافري. بطوري مثال، نو ته د تورات څنګه دوه خبرې مني، دوه خبرو باندې خپېږدي یا نه مني، او یو خبره مني. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اوس هم موږ د منځونو او د سونو د روجو او د زکاتونو مسلې د قرآن نه راګېستې دي، او روغ اسلام هم نور پیښی دی، پای کې موږ د انګریزانو په قانون باندې روان یو. دا د یهودو خوی بیانې موږ فوراً ترهیب ذکر کوي، او چې ترهیب مخکې ذکر کړي نو فوراً چې کوم دی بیا ترغیب ذکر کوي. والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي، اولئک اصحاب الجنه، دا کسان جنتیان دي، ملګري د جنت دي، هم فیها خالدون، ایبا په دې کې همیشه. دا ترغیب شو، ترهیب پسې اوس مخکې خبره شروع کوو. عام وعده دا وه
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ هغه وخت یاد کوي چې واګیسته مونږه کلکه د واده د بني اسرائیلو نه او واده په دې مضمون وه چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مګر د الله به کوئ وبالوالدین احسانا او نیکی کوئ مور او پلار سره نیکی وذل قربا خاوندانو د خپل ولی سره والیتاما او بی پلارو ماشومانو سرا والمساکین او فقیرانو مسکینانو سرا وقولوا للناس حسنا او وای خلقو تا خوگا خبره سرا امر بالمعروف او نهی عن المنکر خو په پستو الفاظو باندې په نرمو الفاظو باندې ستا خیر لټو تکرا تا کنځلې کې نو کوا تا د بدا خوندر کوي خو زه خو تا د نیکۍ لارې ته زه خو درته د خدای لار خیم د خدای رضا ته ځان سبوزم که ته راته په هر څه نسبت کې کوه خیر دی خو زه خو ستا خیر خواهیم نو الله فرمایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ودروي مانځه لره ورکوئ وی زکات لره په دوه غلط خوینه په یهودو کی دی یو متکبرین دی او دویم بخیلان دی یهودی قوم انتہائی بخیل دی نو الله امور مصلحه ورته ذکر کړ چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مونږ کوي چې تکبر در لري شي او زکات ورکوي چې د بخل ماده در کې ختم شي د مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه وی کله کله طالبانو دی بولیات چې تاسو هم چاندا واچو لګه لګه واچوئ چې تاسو دغه وکئ دا د بخل دغه در نه ختم شي زه په خپله د مدرسې چاندې لپاره دغه ته لاړم مردان ته نو شاهین مارکیټ کې هلته موږ چانده کوو نو د هغې مخې ته زه روان وم ځان لرو مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه مخې له راغی ما ته وایي څه کې صاحبه چانده پسې راوتی مالا وکړه نو جیب ته لاس کړی نو 50 روپۍ ورسره وي وایي ما څه خو نورې نشته ما څه 50 روپۍ دي به دا واله ناشنا سړی الله دې بخي دا زمونږ اکابرینو دا ډېر رد خلک وو زه که وایم خبره مې ورته کوله ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون ثم تولیتم بیا تاسو اعراض کو واوړېدئ الا قلیلا منکم مگر لږ غوندې کسان تاسو نه په دې عهد و پیمان باندې پاتې شو لږ کسانو عمل وکړو وانتم معرضون تاسو یو خلکئ عادت ستاسو اعراض دی د هر حق نه ستاسو عادت ساز شوی چې هر حق خبره به ته ټکراوې او هر حق خبره به تاسو رد کوئ دا یهودي خوی دی سړی هر حق بس پلته باندې وهي او نه مني دا یهودیانو خوی قرآن ورته ویل وانتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم هغه وخت یاد کوي چې واګېسته موږ ستاسو نه محکم او کلکه وعده او وعده دا وه لا تسفکون دماءکم نه به تویوئ خپلې وینې یعنی یهودي به د یهودي وینه نه توی کوي د یو ملت خاوندان په شان د یو بدن دي ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ تاسو خپل ځانونه د خپلو کورونو نه د ځانونو نه مراد خپل هم مذهبي دي یعنې یهودي به یهودي د کور نه نه شړي دا یې معنا ده ثم اقررتم بیا تاسو په دې باندې اقرار وکړو چې ټیک د جي وانتم تشهدون او وی تاسو په دې باندې ګواه وی تاسو ګواهي ورکړه چې او موږ دا خبر ومنله یهودي به یهودي نه وجني او یهودي به یهودي د کور نه نه شړي خو په دې کې دا مسله هم وه چې که تاسو نه یهودیان قید شي نو چانده به کوئ او دا یهودیان به راازادوئ دا درې خبرې وي دا هغه خاصه معاهده ده نو الله اوس دوی ته زورنه ورکوي ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دا بېوقوفان یئ دا پرېوتې خلک یئ تقتلون انفسکم وجنئ خپلو ځانونو لره
دلته دې نه مراد خودکشي نه ده لکه د یو ملت خاوندان مثال په شان د یو نفس دي مسلمان چې مسلمان وجني نو ځان وجني معنا دا ده نو یهودي چې یهودي وجني ځان وجني دا معنا ده وتخرجون فريقا منكم او باسي تاسو یو ډله ستاسو نه من دیارکم ستاسو د کورونو تظاهرون علیهم تعاون کوي تاسو په خلاف د خپل ورونو بالاسم په ګناه سره والعدوان په ظلم سره ځکه چې تاسو بنو قریظه د اوسیانو سره تلی او بنو نذیر چې کوم دی نو د خزرجانو سره تلی دي نو چې هغې جنګېږي نو تاسو هم جنګېږئ نو یهودي یهودي مړ کي یهودي د یهودي د کوره وشلي نو چې بیا کله جنګ سوړ شي وان یاتوکم اسارا که راشي تاسو ته قیدیان یهودیان قید شو تفادوهم نو تاسو د هغې نه فدیه ورکوئ هلکه چاندې راټولې کوي چې خپل یهودیان را آزاد کړو دا د تورات حکم دی جی په تورات کې راغلي وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی شان دا دی چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې شړل د خپلو وروڼو د خپلو وروڼو هم مذهبو شړل په تاسو باندې حرام شوي نافتؤمنون بعض الکتاب تاسو ایمان راوړئ په بعضې حصې د کتاب باندې چې هغه مسله د چاندې ده وتکفرون ببعض او انکار کوي په بعضې حصې د کتاب باندې چې هغه یهودي به یهودي نه وجني یهودي به یهودي د کوره نه شړي فما جزاء من یفعل ذلک منکم پس څه د بدله د هغه چا چې تاسو نه دا قسم حرکت کوي چې د الله د کتاب بعضې خبرې مني او بعضې پرېږدي په دې آیات غور وکړئ ګورئ دې آیات ته وګورئ ځان ته مو ګورئ موږ ځان ته مو ګورو پاکستانیان یادو ومن یفعل ذلک څوک چې دا لوبه کوي ومن یفعل ذلک منکم څوک چې ستاسو نه دا کار کوي د ده هیڅ بدله نشته الا خزي فی الحیات الدنیا مگر الله به وشرموي او ذلیل به کی او خوار به کی پری ژوند د دنیا کې او په ورځ د قیامت کې دنیا کې به الله تعالی غلام کی او ذلیل به کی او خوار به کی چې د الله د کتاب بعضې خبرې مني او بعضې نه مني او په آخرت کې خورته عذاب خطرناک زمونږ نن ذلیل قوم په دنیا کې شته دی چې نن په خپله ملک کې موږ غلامان یو او د څه غلامان یو د یو دو بینکونو چې د یهودو او د امریکې دي چې ایم ایف بینک دی وړ بینک دی موږ د هغې غلامان یو دا په اسلام آباد کې چې دا اسلام آباد نه دا قهر په خلکو نازلیږي او دا ګرانې شروع دی دا دوی باقاعده کې سره لیکل کړي دي باقاعده لیکل دي دا چې په دې میاشت کې به دونه او په دې میاشت کې دونه خېجې دا خپل قوم دا وینا دا لګیا یهود چوپي زمونږ د حکومت په ذریعه باندې چوپي زمونږ د مشرانو په ذریعه باندې زمونږ وینه چوپي لګیا دي په سودي معاملاتو کې ځکه چې د هغې هغه سود نه پوره کېږي اوسه بغیر دی نه چې د پاکستاني قوم وینه ورسره شامله شي نو هله به د هغې خېټه بړه شي د یهودیان نو ځکه وایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نه د بدله د هغه چا چې تاسو دا کار کوي چې د الله د کتاب بعضې حکمونه مني او بعضې پرېږدي هېڅ بدلې نه ده مګر دا الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندګي په ژوند د دنیا کې ده و یوم القیامت او دارنګې شرمندګي ده دوی دپاره په ورځ د قیامت کې یردون الی شد العذاب او په ورځ د قیامت وابچولی شي او واپس به شي دي سخت عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نه خبر د هغې نه چې تاسو کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة
دا کسان چې د الله د کتاب بعضې حصې مني بعضې پرېږدي دا کسان هغه دي چې غوره کړی دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې دنیا یې اخیستې او آخرت یې پرېښی دی فلا یخفف عنهم العذاب پس نه به شي سپکېدلی دوی نه عذاب ولا هم ینصرون او نه به د دوی تعاون وکړی شي میثاق العهد المؤکد بالیمین می وسویو حسن مانا صدا حسن القول بهترین خبره او ښکلې خبره الامر بالمعروف والنهي عن المنکر خلکو ته د معروف وینا کول منځ کوه روژه نیسه زکات ورکه حج ته لاړ شه جهاد وکه او نهی عن المنکر غلا مکوه زنا مکوه جواری مکوه غیبت مکوه مسلمانان ته تکلیف مه ورکوه او والمخاطبة باللین په نرمو الفاظو باندې زمونږ یو استازو نوم یې ورته نه اخلم نو هغه ویل زه خبره کوم نو زما شاګردان ویل ودی نو نیمه خبرې اورېدلي او نیمه یې نه یې اورېدلي ویل چې کلي ته لاړ شي په منبر باندې کښېنو وایي داسې خبرې شروع کړي چې څوک نشته چې ټوکرۍ مې کړي څوک نشته چې ټوکرۍ مې کړي یعنې څوک نشته چې ما ووهي پوهېږئ پرې باندې دا داسې یو طالب تللی و نو کلي کې په جمعې خطبه ویله نو ویې ویلې چې دغه دی دا هلکه دا ویل چې دغه دی تاسو ویل چې پیر بابا دا کار کوي او کاکا صاحب دا کار کوي نو ویل چې پیر بابا مال اوبه راکړه بیا طالب ورسره ورشه هلکه طالب اوبه راواله دا اوس په تقریر کې نو که تا پسې څوک راپاسېدی و هغې ویلې چې الله مال اوبه راکړه ویل الله رښتیا سړي له ګیلاس رالې ولې اوبه ورکوي څه دا هغه انتهایي سادهتوب او بېکاري ده لین القول پېژنئ د حکمت ډک خبره به کوئ د حکمت لاندې خبره کوئ موږ نه دې شکار راکاته خرابه کړې ده خلک راته باید چې نفرت په نظر ګوري وایي دې الله خواله ورنشئ ډېره ښایسته خبره به کوئ د خلکو د خیرخواهي به کوئ آخر کار به خدای دا خلک پوهه کي او تاسو سره به دا ټول دین ومني بیا اول کلام الطیب الخالی عن البزازة والفحش داسې ښکلې خبره او خوږه او ښایسته او مزیدار او خوشبویه خبره کوئ چې هغه د بزازت دا ناکاره دا دغه چې کوم دی تیزوالی د ژبې چې دا ژبه سړی تیزه چلی او یو ته هم کنځلې کوي او بل ته هم کوي والفحش او دارنګې کنځلې او ردې بدې تولیتم رجعتم عما التزمتم به مصممین علی الا تتوبوا تاسو واپس شوئ د هغې نه چې کومه خبره په ځان لازمه کړې وه او قصد هم کړی دی چې موږ به توبه ونه باسو او سفک الدماء څه ته وایي اراقتها وصبها بالقتل والجراحات وینه تویول او اړول په وجلو د بعضو باندې او په زخمی کولو د بعضو خلکو باندې او تظاهرونه دا اصل کې تتظاهرونه دی معنی دا دا تتعاونون تاسو د یو بل امداد کوئ په ګناه کې والعدوان او په ظلم کې الاسم الظوار الموجب للعقوبه دا اسم څه ته وایي هغه خبر او فعل دی چې ضرر رسان دی او سړي دپاره عذاب او د بنده دپاره عذاب په سړي راځي والعدوان الظلم بېانصافۍ ته وایي اسارا جمع د اسیر ده من اخذ په الحرب چې په جنګ کې ونیولی شي هغې ته اسیر وایي بهرحال یهودیانو دغه دی مشروعیت تذکیر الناس وعظهم بما یکون سببا لهدایتهم دا خبره مشروع ده چې ته به خلکو ته وعظ او نصیحت په داسې انداز کې چې هغه سبب د هغې د هدایت وګرځي دا نه چې هغه ستا دشمنان وګرځي او د الله او د رسول دشمنان وګرځي دا کار به نه کوي ووجوب عبادت الله وتوحیده فیها او د الله عبادت او د الله یو مساکین دوی سره به احسانات وکړئ دا
د مسلم روایت دی. روا مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار الراوي بالسبابه والاسطى من اصابعه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه ګوتې داسې کړې، انا وکافل الیتیم له او لغیره، زه او حفاظت کوونکې خدمت کوونکې د یتیم چې د خپل یتیم دی او که بل چا دی، زه او دا به جنت کې داسې. یعنی نبی علیہ السلام دا مسواکۍ ګوته او منظومۍ ګوتې او ځای کړل داسې دی. واشار الراوي بالسباب والوسطى من اصابعه كما روي ايضا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على العرامله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. کم سړی چې د کونډو یتیمانو دیکبال کوي او خدمت کوي او د مسکینانو فقیرانو خدمت کوي، د مثال د مجاهد فی سبیل الله. د دین اوچته مرتبه چایي بأن يكون اللفظ طيب والوجه منبسط. معنا دا دا چې ته چا سره خبره کوي نو دا مخ باندې طلق الوجه، دا مخ باندې بالکل کلاو خند پیشانی سره به خلکو سره ملاویږي او خبره به ټوسه او کلکه او مزیداره کوي. وجوب معاملة الناس بحسن الادب، دا یې معنا شو. خوږې خوږې خبرې وکړي، څوک به رټئ نه. دا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللکام منګر علی غلو تورات می کتاب ورکړو اول العزم پیغمبرو او هغه پسې د پیغمبرانو منګ یو سلسله شروع کړې وا او دا سلسله په عیسی علی السلام باندې ودرېدله. دا په يهودو کې 8000 پیغمبران ما تاسو ته ورزویلو راغلي دي. واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم تخکار دلایل او یو لوی ډله پیغمبرانو تاسو وجنی. وقالو قلوبنا غلف او يهوديان ویل بدوی ورونه زمونږه د علم لوخي دي. بل لعنهم الله د سندا لې د علم لوخي د جهالت ډک دی. بل لعنهم الله بلکې ملون کړي دوی لره الله بکفرهم په سبب د کافر کېدلو دوی باندې فقلیلا ما یؤمنون پس لږوندي ایمان هم نه راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم کلا چې راغې دوی ته کتاب د الله قرآن د جانب د الله نه داسې کتاب مصدق چې تصدیق کوونکی لما دا کتاب چې دوی سره و. وکانو ودا یهود من قبلو مخکې د راتلو د پیغمبر او د قرآن نه یستفتحون طلب د نصرت او امداد به کوو علی الذین کفروا په خلاف د کافرانو مشرکانو باندې الله تبه خواص او زاریګانی کولې. ولما جاءهم ما عرفوا پس کله چې راغې دوی ته هغه پیغمبر او کتاب چې دی او پیژند کفروا به انکار وکړ. دی خدا خیالو چې پیغمبر اخر زمان په موږ يهودو کې راځي او کتاب په موږ کې راځي
هغه خو پای کې رانغی، په تربورانو کې راغی، بنو اسماعیلو کې راغی. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت د الله دی په کافرانو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر ناکار دی هغه چې خرڅ کړي دي پای باندې خپل ځانونه. اثر ان یکفروا بما انزل الله، چې کفر کول لی په کتاب چې الله نازل کړی دی. او دا ولی بغیا ان ينزل الله من فضله، د وجې د سرکشۍ نه په دې خبر باندې چې الله نازل کړی دی د خپل مهربانۍ نه، الله نازل کړي د خپل مهربانۍ نه علی من یشاء، په چا چې د الله خوښه شي من عباد خپل بندګانو نه. فباءوا بغضب علی غضب، پس واپس شو دي په غصه کې پورته په بله غصه باندې. وللکافرین عذاب مهین، او کافرانو دپاره عذاب سپکونکی دی. دا قرآن او فرمایل ولقد آتینا موسی الکتاب، من موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړ. دا موسی څوک دی؟ موسی ابن عمران نبی مرسل الی بنی اسرائیل. موسی علیہ السلام د پلار عمران نومو، او دا یو نبی مرسلو او بنی اسرائیل ته رالیږلی شوی. د کتاب مستاق تورات شریف دی. او دا د فقفینا معنی سره ارسلنا یقفو بعضهم بعضا واحدا بعد واحد. فی در فی ما تاسو ترجمه کړي، فی در فی یکی بار دیگری منگ را لیگلو پیغمبران. او رسول جمع د رسول دا فعول وزن دی، په معنا د مفعول دی را لیگلی شوی. رسول فعول وزن دی، دا په معنا د مفعول دی را لیگلی شوی. ذکر من بنی آدم اوحی الیه بشرع وامر بتبلیغه، دا د رسول ترجمه شو. څنګه؟ ذکر من بنی آدم، دا به نارینوي او د بنیادمانو نه وي، ځکه زنانه نیکانې سازیدی شي خو پیغمبرانی نشي سازیدلی، پیغمبرانی نشي سازیدلی. اوحی الیه بشرع، چې وحی ورته شوي وي په شریعت باندې، او و امر بتبلیغه، حکم ورته شوی د دې په رسولو باندې. دقه د رسول ترجمه ده. او بینات معنا ده المعجزات و آیات الله فی الانجیل. روح القدس جبریل علیه الصلاة والسلام دی. الروح جوهر نورانی لطیف لا یدرک بالخواص. د روح معنا صدا جوهر نورانی لطیف، دا یو جوهر دی. هغه علم ته بیا ضرورت دی که نه؟ زه چېرته چې منطق به لږ وایې که نه، نو جوهر ما یقوم بنفسه ته وایي، او عرض دی ته وایي ما یقوم بالغیر. پوهېږئ په ترجمه که نه؟ نو دا جوهر دی، دا روح عرض نه دی. او نورانی معنا نورانی دی، الله د نور نساز دی. او لطیف باریک بین دی، یعنی دا داسې نور دی چې دا د انسان په دې باطن کې د اعضاو باندې اعضاو ته رسېدلی دی. لا یدرکو بالحواس، دا ګورې په سترګو نه معلومیږي، په سترګو نه ښکاره کېږي، په غوږونو نه اورېدی کېږي، په ژبه نه څکلی کېږي، په پوزه نه بویږي، په لاس باندې نه بلسیږي. خواص خو پېژنئ، خواص پنجګانه ظاهریه، قوت لامسه ده، قوت شامه ده، قوت ذائقه ده، او قوت باصره ده. دا ټولې دي، پنځه دي. یو خواص باطنیه دي، اذان لري په دې موقع به تاسو یو بل ځای کې به ووایم، هغې په سر کې دي دن. نو ځکه دا وایي چې دلته موږ خبره په دې کې کوله چې روح باندې مې خبره کوله. نو دغه د روح تعریف شو. نو فیطلق علی نفس الانسان دون انفس الحیوانات.
د انسان پر نفس باندې د روح اطلاق کیږي او د حیواناتو پای باندې نه کیږي. ويطلق على جبريل عليه السلام او جبريل عليه السلام تم روح وي. وعلى ملك عظيم من الملائكه او روح د الله تعالی یو فرشته د ډیره لویا د فرشتونه. او قدس مصدر دی یا اسم مصدرین دی په معنا د نزاهت طهارت پاکیزګۍ او مقدس په معنا د مطهر باندې دی المنزه عما لا يليق به دائما چې پاکی داغه نالایق خبرونه نالایق کارونه. ځکه وایي دا ترجمه شوا د روح القدس او دا غلب ستوي عليها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه أو هي أوعية للعلم فلا كتاب من عند الله فلا نحتاج معها إلى أن نتعلم عنك. چې کله به نبی علیہ السلام یهودو ته دعوت ورکو نو دوه خبرې به یهودو کوي. او به فرمایه او به ویلې دي خبیثانو چې قلوبنا غلف زمونږ زړونه په پردو کې غلاف پردې ته زمونږ زړونه په پردو کې څه مطلب یعنی زمونږ زړونه په پردو کې د نه دي ستا دا دعوت ورته نه رسي ځان مه کړاوه. دویم بیا دا ویلي چې قلوبنا غلف زمونږ زړونه د علم لوښي دي. جی تورات پکې پروت دی جی تورات پکې پروت دی. زمونږ زړونه د علم لوښي دي. که ستا دا علمي وحي وی دا به زمونږ اړونو قبول کړی وی. زمونږ اړونه د علم لوښي دي او د علم نه ډک دي. ستا ته زمونږ حاجت نشي چې تا نه زده کولو کو ځان مه کړوه. دې دا دوه ترجمې نو ځکه وایي چې غلف علیها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه أو هي أوعية العلم فلا نحتاج معها إلى أن تعلم منك. جی موږ پوره یو ځان لستا علم ته زموږ ضرورت نشته. او د جهالت سرونه د کتاب الله کتاب من عند الله نه مراد قرآن کریم دی. چې کله ورته قرآن راغی محمد مصطفی راغی نو سو شروع شو نو دوی به داسې کول د یهودو چې کله به چېرته د اوسیانو مسلو ټکول که نه او خزرجیان نو دوی به ویل ښه ده صبر وکړئ انشاءالله. دوی ته خپل مولیان ویل چې پیغمبر آخر الزمان نیز زمانه نیز کوو. په دې خبره پوهېږې دا په مخه و دا باسونه کېدل. د دې وجې نه چې کله قرآن راغی او محمد مصطفی راغی او په هجرت باندې مدینې ته راغله اوس او خزرج منډې کړي مسلمانان شو د یهودو نه مخکې شو خبیثان پاتې شو. پوهېږئ په دې باندې دوی به مخکې دا دعاګانې کول چې ای زمونږ ربه پیغمبر آخر الزمان راولېږه چې د دې کفارو نه خپل بدل والو دي اوس او خزرج خو موږ سپېموله راوستو. لیستفتحون معنا دا ده چې طلب د فتح او د نصرت به یې کوو چې خدایا پیغمبر آخر الزمان په ذریعه باندې زموږ فتح او نصرت وکړي. نو چې راغی او ښې وپېژنده چې دا دی د هغې باوجود کفرو دي. ځکه وایي یستفتحون یطلبون الفتح ای النصر دا به کول دې دپاره چې مونږ په هغه باندې به ایمان راوړو ملګرتیا به وکړو د کفارو مقابله به کوو بیا. او بئس کلمة ضم ضدها نعمه فانها للمدح. نعمه د مدح دپاره راځي او بئس د ضم دپاره راځي. او بغیا حسدا و ظلما بغي څه ته وایي کینې ته وایي او ظلم ته وایي. باؤ بغضب واپس شو دا یهود رجعوا والغضب ضد الرضا. غضب څه ته وایي د غضب خپله ترجمه خدا ثوران القلب دا زړه جوړ شوی د پاره د انتقام او د بدل د اخیستو دا غضب معنا ده.
ومن غضب الله عليه ابعده ومن رضي عنه قربه وادناه. ومن غضب الله علیه، چا باندې چې الله غصه شو، ابعده خپل رحمت نه ډړې ته کی. ومن رضی عنه، چا چې الله راضي شي، قربه وادناه ځان ته رانږدې کی. او مهین عذاب فيه اهانه وصغار وذل للمعذب به. او ځکه کافر ته الله عذاب مهین ورکوي چې د ظالم د خدای دین سپک کړی دی، د الله پیغمبر سپک کړی دی، نو الله تعالی دی لا دا الله تعالی سپکړه او دا عذاب یې ولا ورکړ. دلته لیکي واجب النعمت الشکر، د نعمت باندې شکریه واجب ده. او واجب الذنب التوبه، او د توبې سره لازم ده چې د ګناه سره لازم ده چې توبه به وباسي. قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس، ډیر ناکاره رد کول د حق دی، د دې وجې نه چې دا حق د خواهشاتو نفسانیو سره برابرې نه. ما لا تهوى انفسکم، نو هویه یهوا تاسو پیژنئ. یو هویه یهوا دی په معنا د مینې دی، او یو هوا یهوی دی په معنا د سقوط دی. والنجم اذا هوا، قسم می دی پستوري کړي چې پریوزي. او تاسو چې هغه مشهور شعر به وایو د حروف او زوایدو لپاره چې هویت السمانه فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمانه، دې ترجمه زه نه کوم، خو حروف زواید درته پکې 2000 ښکارې کړي. یو استاد شاګرد ته ویل چې جی دا په حروفو کې حروف زواید څه دي؟ نو هغه ورته ویل هویت السمانه فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمانه. هغه ویل چې زه تاسو ما ته حروف زواید ته ما ته لوبوي. هغه ویل مړه عجبتک مرتين احمقه عجبتک مرتين، 2000 مله جواب درکړ. هویت السمانه لس حرف دي زائد کړه، نو دا هویت السمانه په 2000 رانغه هویت السمانه فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمانه. دا هویت السمانه ورته 2000 ویل. وایي کله کله تعریف لم یبوج غوندي کنه د بډې ذهني، نو استاد هغه دغه نقطې ته نه رسېږي. ځکه وایي داسې. نو دا وسوء عاقبة التبجج بالعلم وادعاء عدم الحاجة إلى المزيد فيه، ډیر ناکاره خوی او ډیر ناکاره عاقبت او انجام په علم باندې د ناز دی چې چون من دیگری نه بودم، زمانه به غټ بولا په دنیا کې چرته. نه 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 ستا د ډېرو خلکو نه اوچت اوچت عالمان سره ټول نه لوی عالمان لارې دا ته څه ګډې وډې وې چې به سر ستاله درځي. نو تبجج بالعلم معنا دا ده تفخر په علم کول او ځان یو لوی شی حسابول. زه به خلکو څخه خبرې کوم، زه به خلکو سره یو ځای کښېنم. د پیغمبر خدا دغه بیانې یاد کنه چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم مرګرو سره په ځمکه کېناست، او چې مرګریو په سفر باندې بلاړل، او مرګرو به چا به کټوۍ باندې کول، او چا به وړاخ کل، او چا به یو کار. نو پیغمبر خوا به ډکي راټولول، خشاک به راټولول. صحابه ورته ویل چې الله پیغمبر ستا ځای باندې به مونږ ویل نه، ستاسو نه زما اجر ته زیات ضرورت دی. ما خو د هغه پیغمبر امتیاني او په ځمکه کېناست. ګوره جامو کې به ټوکړه په خپله اچوله، جامه چې به وشلېده. تاسو ټوکلي جامې اغوندئ؟ زه یې رښتیا راته ووایه، هغې ټوکلي جامې اغوستې، چیلۍ به یې په خپله لوشله. تاسو چې کور ته ورشئ مړه تاسو پر خپل میندو او خویندو باندې څنګه اډرونه کوئ؟ ما ته کټ صاحب ګورې ډوډۍ رال راواله، اوبه رال راواله. دا د پیغمبر خدا خوینه. حتی عایشې نه د بخاري حدیث دی، تپوس وشو یاره بیبي جناب رسول الله به په کور کې څه کول؟ عایشه ام المؤمنین وایي فی محنت اهله، د خپل اهل و عیال په خدمت کې به د کټ لنګه به یې تله کوله، چیلۍ به یې لوشله، 9 بیبیانې وې په جامو کې خزنګان وه، به یې په خپله دغه کول، هر څه به یې په خپله کول. دا چا کول؟ د 2 کونو سردار جناب محمد رسول الله کول.
اوس منګه ځان له د پوبو راګیستلو باندې مولا سړی ځان له اوبه هم په خپله نه رالي وي سړی پې بدي ښکاري پوهېږې په دې باندې دا سیرت لږ غوندې کتل غواړي د جناب رسول الله سیرت موږ نه کتلی موږ به دغسې روان یو نو دا معنا شوله چې په دې طریقه باندې به خپله زندګي به تېروئ ضم الحسد وانه اخ البغي مذمت د حسد او د کینې ځکه دا د بغاوت رور دی وعاقبتهم الحرمان والخراب او د بغي او د حسد انجام چې دی نو هغه محروموالی دی او تباهي او بربادي ده شر ما یخاف منه سوء الخاتمه والعیاذ بالله ډېر ناکاره شی چې د هغه نه یره کیدی شي چې د سړي خاتمه خرابه شي دې وجې نه دعا کوئ چې خدای زموږ خاتمه بالایمان کې خدای زموږ آخره خاتمه درسته کې فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم کله چې وویلې شي دوی ته آمینو بما انزل الله ایمان راوړئ د الله په منزل کتاب باندې چاته ویلې شي خبره د خبیثانو شروع ده چې یهود خبیث دی او یا د هغه په شان چې هر څوک خبیثي هغې سره خبره ده ما ورته ویل چې وإذ ابتلى إبراهیم ربه پورې دا د دې لنډ روان دی لویه حصه د بقرې په دې باندې لګېدلې ده دا موږ هغسې لا لګیا دا روانه ده لا کله چې وویل شي د یهودو ته ایمان راوړئ بما انزل الله د الله په منزل کتاب قرآن باندې دلته مراد قرآن دی قالوا نؤمن بما انزل علينا منګه ایمان راوړو په کتاب چې موږ ته نازل شوی دی جی موږ داسې نه یو چې موږ بې کتاب یو چې ته موږ ته دا خبرې کوې موږ بې کتابه نه یو موږ له خدای خپل کتاب تورات راکړی دی موږ ته منې ماړه شرم د لندرځې ته منې تا خو پیل نه کړی دی په صندوق کې بند کړی دی اصل کتاب یې ښې دی خپل د لیکلو خلکو ته ښکاره دا تورات ته انکار دی تورات نه مني دا تاسو تورات منئ او جی بس موږ تورات منو دا موږ له کافي دی دې تورات په کومه پاڼه کې لیکلي دي په کوم آیات کې لیکلي دي الله پیغمبران وژنئ دا په کوم آیات کې چې علماء حقانی ربانی مړه کوي قل وایا پیغمبر دیتا فلم تقتلون انبیاء الله من قبلو ولی وجل تاسو پیغمبران د الله مخکې دینا ان کنتم مؤمنین که یی تاسو ایماندار په تورات باندې که ستاسو په تورات یقیني ایمانی نو د هغې دا تقاضا ده چې د الله پیغمبران یعنی شپږ شلې پیغمبران په یو ورځ باندې په بازار کې شهیدان او 300 ربانی او حقانی علما را پاسېل دام څه وکړه هغې هم ورسره مړه کړه او بیا دې مفسرین لیکلي دي چې د دې ورځې په آخر کې بازار دومره تیز چلېده لکه چې د سار د مخې په بازار کې هېڅ نه دي شوي او 420 پیغمبران او ربانی علما یې وجنو په یو 420 مړي به شو په بازار کې او مازدیګر دونه تیز چلېده ځکه چې د یهودي کې خو څه ترس نشته که نه یهودي خو بس دا دی چې ورکې کړي د دنیا نه بس نو ولقد جاءكم موسى بالبينات تاسو دا وی ته تورات منی یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام په ښکارو دلایلو ثم اتخذتم العجل من بعده بیا ونیو تاسو سکي لره په خدای باندې پس تلو د موسی نه کوی تور ته وانتم ظالمون
او حال دا دی چې تاسو ظلم کوونکي وئ په ځانونو باندې وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور هغه وخیات کوي چې واګیسته موږ ستاسو نه کلکه وعده ورفعنا فوقكم الطور او پورته که موږ په تاسو باندې کوی تور لرا او ویل درته موږ خذو ما آتیناکم والی هغه کتاب چې موږ تاسو له درکوو بقوة په عمل کولو سره په یعنی بجد و اجتهاد وحزم وعزم او واسمعوا واورئ تاسو یعنی امنئ قالوا سمعنا وعصينا دی ویل موږ واورېد خو ګورې پټي ویل نه منو وشربوا في قلوبهم العجل سکولی شوی دی پړوند دوی کې مینه رزقي بکفرهم په سبب د کافر کېدل دوی باندې قلت ورته ووایه بئس ما یامرکم به ایمانکم ډېر ناکاره دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې باندې ستاسو ایمان ان کنتم مؤمنین که یئ تاسو ایماندار که تاسو ایماندار یئ نو تاسو ته خو ستاسو د ایمان ډېره غلطه خبره کوي چې تاسو پیغمبران وجنئ نو بما انزل الله نه مراد قرآن دی بما انزل علینا مراد تورات دی والحق مصدقا لما القرآن مقرر لأصول الأديان الإلهية كالتوحيد والنبوات والبعث والجزاء في الدار الآخرة او بينات معجزات يا مراد او دا اتخاذ عجل يريد إلها عبدتموه في غيبة موسى عليه السلام أشربوا في قلوبهم العجل حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك یعنی مینه دا غسقی چې دوی عبادت کوو دی له دعوت کړیو دی ته سامري منافقو دا آیاتونو کې مشروعیت توبیخ اهل الجرائم على جرائمهم اذا اظهروه کله چې مجرمان ګناه پډاګه شروع کی نو ډانټنه او زورونه ولور کولی شي کزانه پټ سو ګناهونه کوي نو هغه دغه خدای ته حواله کوي جرات اليهود على قتل الانبياء والمصلحين من الناس زړورتوب د يهودو په وجلو د پیغمبرانو د نیکانو صالحانو د خلقونه ووجوب اخذ الشرع بالحزم والعزم والقوه او لازم دي چې د الله شریعت با په پوره پختګۍ باندې په پوره عزم باندې او په پوره قوت سره به پلاس کې نسی الایمان الحق لا یامر صاحبه الا بالمعروف پرشتینی ایمان سړی ته حکم نه کوي مگر د نیکی کوي او ایمان باطل لکه د یهودی المذیب چې بیکار ایمان دی یامر صاحبه بالمنکر اگر سړی ته د منکرات حکم کوي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين دا الله رب العزت فرمائی دی یهودو دا یو بل خباستو چې سوا د ځان نه بل څوک د جنت مستحق نه ګاڼه دا شاه ولی الله رحمه الله دا پوزي کبیر تاسو له ګورئ په دې باندې پوهېږئ دا له ګورئ شاه ولی الله وایي کوم مولا چې په من کې خراب شو په فیه شبه الیهودیه په دې کې د یهودي مولیانو مشابهت پیدا شوی تاسو د یهودو دی اندازې ته وګورئ د یهودو دا دعوه وه چې آخرت زمونږ ټیکه ده دا من ګټلی دی د بل چا رسه په کیسه نشته ولې نحنو احباء الله
نحنو احباء الله، منګه د الله دوستان یو، منګ د الله محبوبان یو، منګ د الله بچی یو. دا به نحنو ابناء الله واحباؤه، منګ د الله بچی او د الله دوستان یو. یعنی منګه د الله د دوستانو بچی، پیغمبرانو بچی جی. ته زما پلار نه خبرې؟ زما پلار پیغمبر، نیکه مې پیغمبر، ته ما څه خبرې کې؟ زه خو د بلې مرتبې یم. نو دا یهودي خوی دی. نو الله فرمایل قل ان کانت لکم الدار الاخرة، وایه ورته پیغمبره که چرې ستاسو دپاره ای یهودو کور رستنی عند الله خالصتا من دون، فقط ستاسو دپاره د باقي خلکو نه، یعنی تاسو قدرې د جنت ټیکهداران یئ او بل چا پکې څه ستاسو سره نشته، تش فقط یهودي به ورته ځي. او دا واقعي ستاسو یقیني او دا واقعي ستاسو ایمانی. نو چې چاته دا یقین حاصلي چې زما سترګې پټېدل او زه به نیغ جنت ته ځمه، نو خو به ډېر لوی کمقلي چې بلې ژوند د غمونو په ژوند کې او د خفګانونو په ژوند کې هغه دلته بیا وایي چې ما خدای دلته پاتې کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي دې سره مباهله وکړه، دا د جنت ټیکهداران دي، دا د جنت ټیکهداران دي، سره مباهله وکړه. څنګه؟ زی راځئ که نه چې که تاسو واقعي د جنت ټیکهداران یې، نو الله ته سوال وکړئ چې خدای موږ مړه کړي. نو که دوی ستا مخکې ویل چې آی خدای موږ مړه کړي، نو دا به بیا رښتیا وایي. او که نه دا وایي چې نه، نو دا په خوله باندې وایي. نور دته خپل سیاکاري پټه معلومه ده چې دننه زه څه لوبې کومه. دا خو هسې تش صورت ما شکل او شباهت مې د چا اساس کړی دی. نور دننه خو بیا که نه چې څنګه وایي دال میں تو کچھ کالا کالا ہے، بیا خو لاندې پکې نور هم دننه پټې پټې څه خبري. نو دا ظاهر خو موږ جی برابر کړی دی. قل ته ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخرة، که دا قیامت فقط ستاسو وي په نزد د الله باندې خالصه من دون الناس، یعنی فقط خالص ور فقط ستاسو لپاره علاوه د نورو خلکو نه، د جنت کې د نورو خلکو ځای نه یو، تا یو ټیکهداران یئ. ما ته کله څوک وایي نو زه وایم یاره زه د چا ټیکټ نه علمه د جنت. که څوک دعوی کوي چې موږ سره جنت ټیکټ دی، موږ یې ترې نه الو، د الله او د رسول نه مې اخیستی دی، هغه ټیک دی بس. نو ځکه وایي من دون الناس فتمنوا، ورځئ مرګ وغواړئ که نه، مرګ وغواړئ. ان کنتم صادقین، که رښتینې یئ په دې کې چې واقعي موږ د الله دوستان یو، واقعي جنت زموږ ځای دی. صحابه کرامو کې داسې صحابه کرامو چې الله ورته دغه زیری پیغمبر خدا ورته جنت ورکړی و، هغوی به ژړل چې الله جنت ترې راکړی دی، بیا به اوس یې ولې ورته نه، بیا به تریخ ژوند کې موږ دلته څه کوو؟ ځئ تاسو که ستاسو دا یقیني چې واقعي جنت ته ځئ، نو بیا دلته څه کوې په تریخ ژوند کې؟ ځه یهودي وغواړه که نه. الله فرمایي یهودي او مرګ غوښتل ولن یتمنوه ابدا، هیڅ چرې ارزو نه کوي دا یهودیانو هو د دې مرګ ابدا چرم نه. ولې؟ ځکه که نه بما قدمت ایدیهما، په سبب د هغه سیاکاري او ګناهونو چې وړاندې کړي دوی لاسونو. ویم دا خو یې ظاهر برابر کړی صاحبه، دا خو یې ظاهر برابر کړی، نور خو دننه بل څه دي. والله علیم بالظالمین، الله واقف دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصیر بما يعملون. اوس لږ د جنت ټیکهدارانو ته وګوره. ولتجدنهم، خامخا پیغمبره مومي بادي یهودو لرا احرص الناس، ډیر حارسان د خلکو نه، علی حیاتن په ژوند د دنیا باندې. چې دې مطالعه شروع کړي یهودي، نو تا ته به دا ته په دې یقین ته ورسېږي
چې د یهودي نه زیات زړه په دنیا بل چا نه دی ایښی. یهودي ته چې په دنیا کومه دل جمعي ده او کوم دلته لګاو دی دا د بل چا نه دی. او نور خلق خو عام پرېږده ومن الذین اشرکو خالص د هغې خلکو نه علاوه زیات حارسان دي په ژوند د دنیا کم چې آخرت د سره نه مني چې مشرکان مکه دي. کوم خلک چې د سره آخرت نه مني یهودي د هغې نه هم زیات په دنیا ماین دی. نه عام خلک خو پرېږده دا ټیکهداري د جنت. څنګه جي یود احدهم دوست غني یو تن په دې یهودو کې لو يعمر الف سنه کاش کې ورکړې شي دته زر کال عمر. زر کال عمر دا یهودي ار یو وایي چې کم از کم الله زر کال خود ژوندی وي کم از کم زر کال خود ژوندی وي. چې دا چاته یقین په جنت حاصلي نو به دا سوالو کې چې خدای ما دنیا کې زر کاله وساتي چېرته نشي کېدی. دا خاصې خبرې دي. الله فرمایي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. حال دی حال دا جمله حالیه ده. حال دا دی نه دی دا سړی خلاصونکی د لره د عذاب الله نه او فاعل دا دی ان يعمر یعنی تعمیره. که دله زر کاله ژوند هم ورکړی شي نو د الله د عذاب نه دا زر کاله ژوند هم نشي خلاصولی. دې ځای د ترجمه ته بیا کوم وما هو نه دی دا ارمان کوونکی د زرو کالو بمزحزح خلاصونکی د لره د عذاب الله نه څه شی ان يعمر یعنی عمر ورکړی عمر دراز ورکړی کېدل د زر کاله. والله بصیر بما يعملون الله واقف او عالم دی پاږي چې دوی څه کوي. اوس نبی علیہ السلام له یهود راله یره جی هر پیغمبر چې د الله راشي نو هغه له یو فرشته را وحی راوړي. نو منګه تا اوس ته دا ووایه اوس به زموږ او ستا خبره خلاصه شي چې تاله کومه فرشته چې کوم دی وحی راوړي. نبی اکرم فرمایل جبریل وحی راوړي. ښه یاره چې زموږ او ستا ونه شوه مونږ خو ویل تا ته او میکایل وحی راوړي نو زموږ او ستا به روغ وشي. جبریل خو زموږ غټ دشمن دی. ګوره د جبریل کارونه ټول هم دا قومونه ټول د هلاک کړي دي. په وزر باندې اوه او پنځه ښارونه چې د لوتیانو اسمان ته ورسولو راخطا یې کړ او د عادیان او سمودیان او دا اوس د قریشیان هم دغه زغلی. دا خو زموږ دشمن دی. که تا ته وحی میکایل راوړی موږ ستا ملګرتیا کړی پوهېږئ په دې باندې وایي خوی بد او باني بسیار. یو کار سړی نه کوي نو هغې له مختلفې بانې سازوي. باني نو قرآن د هغې وضاحت کوي. وایي قل من کان عدوا لجبریل وایا پیغمبره د یهودو ته من کان عدوا لجبریل څوک چې دشمني کوونکی د جبریل سره نو فلیمت غیظا څنګه ورسره خدا کېدی د غصې نه دې مړ شي. دغه خبیث دی د غصې نه مړ شي. فلیمت غیظا یعنې د غصې نه مړ شي. ولې فإنه نزله على قلبك پس یقینا دا جبریل نازلی دی قرآن لرستا پړه باندې باذن الله په حکم د الله سره. جبریل دا قرآن نازلی ستا پړه باندې اړه تخصیص ځکه کوي چې اړه مرکز د علم دی. زړه لوښی د علم دی نو ځکه یې قلب ووایو او دا ځان یې نه راوړي چې دی وایي دا زموږ دشمن دی. د خدای په حکم یې راوړي. خدای ورته ویلي چې جبریل وحی واله او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ورسوه او داسې وحی هم نه راوړي چې یهودي ستا د کتاب خلاف وحی راوړي دا جبریل. نه مصدقا لما بین یدیه داسې وحی راوړي چې هغه قرآن دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې
لما بین د هغې تمامو کتابونو چې د نه مخکې راغلي دي نو یو خدا وحی چې کومې راوړي د مخکنو تمامو وحو تایید کوي شمول تورات ټیک شو یوه او بل طرف ته چې کوم وحی راوړي نو هدن رهنمایي ده خلکو ته د الله لار ښیي د رضا لارې خلکو ته ښیي او د الله د غصه کولو د لارو نه خلک بچ کوي وبشرا للمؤمنین او زیری دی د منونکو خلکو دپاره بشارت خو پیژنې که نه الخبر السار د خوشحالۍ خبر ته وایي زیری ورکوي مؤمنانو ته او بیا الله وفرمایل من کان عدوا لله څوک چې دشمنی کوي د الله سره و ملائکته او د فرشتو د الله سره دشمنی کوي و رسله او د الله د پیغمبرانو سره دشمنی کوي و جبریل او د جبریل علیه السلام سره چې کوم دی دشمنی کوي او د میکال سره دشمنی کوي فإن الله عدو للکافرین څوک چې دشمن کوونکی د الله سره د الله د فرشتو سره د الله د پیغمبرانو سره او خاص کر د جبریل او میکائیل سره دا تخصیص بعد تعمیم دی جبریل او میکائیل دا دواړه په فرشتو کې داخل دي وروسته یې ولې ذکر کړه دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم د دې شان ډېر لوی دی په فرشتو کې یوه دویم د دشمنۍ دعوا یهودو د جبریل سره کړې وه او دا میکال خپل دوست کړی و نو الله ورته ویل چې نه جبریل او میکال دا په یو دغه دي او دې سره چې څوک هم دشمني کوي نو الله د دوی دشمن دی الله دې سره چې څوک هم دشمني کوي د الله د فرشتو د رسولانو د جبریل او میکال سره چې څوک هم دشمني کوي یا کافر دی او فإن الله عدو للکافرین الله دشمنی کوونکی دی د کافرانو دا کافر دی او الله د کافرو دشمن دی نو دا بدی دا کار کوو نو دار آخرت المراد منها نعیمها وما عد الله تعالی فیه لاولیائه د دار آخرت نه مراد قیامت دی او جنت دی او د هغې نعمتونه ته مراد دي هغه نعمتونه چې الله د خپلو دوستانو دپاره تیار کړي کما ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او خالصتاً په معنی د خاصتاً دی لا يدخلها احد سواکم که دا جنت تاسو له الله په ټیکه کې درکړی چې سوا د یهودي نه علاوه ورته یو تنم نځي بیا زه راوړاندې شي مرګ غواړئ چې نیغ ورته لاړ شئ که نه تمنوا الموت تمنوه فی نفوسکم واطلبوه بألسنتکم په دې ړونو کې د دې ارمانو کوي او په خولې وغواړئ چې خدای مرګ راکړي فإن من كانت له الدار الآخرة لا خیر له فی بقائه فی الدنیا چې د چا دپاره کور د آخرت مخصوصي هغه له هېڅ خیر په باقي پاتې کېدلو کې په دنیا کې نشته ولې نه غواړي الله بیا مرګ بیا الله صحابه ونه غوښته بعضې صحابه چې هغې ته زیری ورکړی شوی د جنت هغې بل الله څنګه دلته اټالمه دنیا کې دا په غزا کې د احد یو صحابي تپوس کوي یو ملګري ورته وویل چې په دې کې څوک شهید شي او مړ شي نو جنت ته به ځي دا صحابي ورته ویل رښتیا یې د پیغمبر خان اورېدلي سپونه دي که نه ویل اورېدلي دي نو کجورې ورسه په لاس کې وخوړې نو وایي چې دا کجورې خو ډېر شی دي دا چې زه خلاصوم دا به زه خلاصوم نو بیا به زه ورځم په کفارو شهید کېږم هغه ملګري له ورکړې او تورې واخېسته په کفارو ورغی شهید شو چې چا ته دا یقین حاصل شي بیا په دې ترخو زندګۍ کې څه کوي
دا خاصه دروغ وای دلته په دنیا باندې دومره مین دي دا خلک منګ لیدلي کوم کې چې يهوديانو بوی دي دې دومره په دنیا مین دي دومره زه هغه تاسو ذکر نشم کول او خاص کر مشرکان د سر آخرت نه مني هم غیر اهل الكتاب من سائر الكفار بمزعزه بمبعده من العذاب او تعمیره الف سنه ان يعمر ترجمه ما تاسو وکړه تعمیره الف سنه چې عمر ورکړی شي ته زر کال بیا نشي بچ کېده او جبريل روح القدس ته الموکل بالوحي يتنزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم نزله على قلبك نزل جبريل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز علم دي ومصدقا لما بين يديه القرآن مصدق لما في كتب السابقة من نعت الرسول والبشارة به ومن التوحيد ووجوب الإسلام لله تعالى ميكال امر آگلے دے گورا ميكال او ميكائيل دوار ملك من أعظم الملائكة وقيل معناه عبيد الله جبريل دغه عبد الله نوم دی او د میکائیل عبید الله نو معنا دا شوا چې الله رب العزت د دې دونه خیال خاص خیال د دې پرشتو ساتي او د پیغمبرانو ساتي چې دې څوک دشمنی کوي یا د الله تعالی دشمن دی ا کافر دی او د کافر دغه دی صحت الاسلام وبطلان اليهوديه اسلام یقینا صحیح مسلک دی او یهودیت یقینا باطل او د فحاشی عریانی مسلک دی اوس وذلك لفشل اليهود في المباهله بتمني الموت د دې وجنا يهود او خویدل چې پیغمبر خدا ورته ویل چې راځي مباهله او کوي مرګ غواړي نو خویدل المؤمن الصالح يبذل الموت على الحياه مؤمن صالح غوروکی مرګ لرا په ژوند باندې لما يرجوه من الراحه والسعاده بعد الموت ځکه چې هغه امید ساتي د راحت او د نیکبختۍ پس د مرګ نه صدق القرآن فيما اخبر به عن اليهود قرآن رښتیا وي د یهودو باره کې چې سوی چې دا د ژوند د دنیا دونه حارسان دي چې د مشرکانو نه زیات حارسان دي من حرصهم على الحياه ولو كانت رخيصه ذميمه اگر کدا ژوند د ذلت ولی نه ذکا از هذا امر مشاهد منهم الى اليوم جزائری سے وہی ننم یہود سو خوالا ورشا دقه سے په دنیا ورسوری دي ظالمان عداوت الله تعالی للکافرین دا زمونږ دا خلق یو بل ته وي یاره پته نه لګي چې الله ته به څوک نږدې ما د امریکایان او یهود ورته نږدې او د هندوان کنه تا ته دا پته اوسه پورې ونه لګېدله چې خدای ته به څوک نږدې خدای ته توحیدی او ښه عمل په طریقه د محمد مصطفی کوي او صحابه په طریقه باندې رواني چا کم خسړې ته کله به پیژني ته خو الف ته ډانګې وې تاسو د کړی چې ته پته نه لګي چې څوک بخي او بعضې موږ د کومو مولیانو مال د یو مولا هم منه د الله او د رسولو منه خدای غر کړي تاله کتاب را لګلې د پیغمبر حدیث ته مخې ته پراته دي او دا تا د مولا ټیکه لګولې ده چې دا قرآن او حدیث د مولا ټیکه ده او پیږي په باندې چې خدای ور سره دشمنی کوي ته ور سره څنګه نه کوي دا الله د منلو معنا دا ده چې دا الله دشمن به می دشمنی او دا الله دوست به می دوسی بس ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون پرې زمانه بس کو دا وای نو ور مخاطا ولقد انزلنا اليك یقینا نازل کړه دې مونږه تا ته اے پیغمبره یقینا مونږه تا ته نازل کړه دې آیات بینات آیاتنا پڑا غوخکارا وما یکفر بها
وما یکفر بها انکار نه کوي په دې آیاتونو الا الفاسقون مگر نافرمان خلق. او کلما عاهدوا عهدا آیا هر واری چې دوی وعده وکړي وعده نبذه فریق منهما نو غورځوي او ماتوي دې وعدې لره یو جماعت د دوی نه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دې یهودو ایماندار نه دي. دا د هغه زمانې خبره لا کوو، اوس خو پکې سره مؤمن نشته. د پیغمبر اسلام د راتلو نه وروستو او د قرآن د راتلو نه وروستو هر هغه څوک به مؤمني چې قرآن مني او محمد مصطفی آخري پیغمبر بني. ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی دوی ته رسول د جانب د الله نه جناب رسول الله مصدق لما معهما نو تصدیق کوونکې او داغه کتابو چې د دې یهودو سره دی نبذ فریق او غرزو یو جماعت د یهودنا من الذین اوتوا الکتاب دا کسان نه چې کتاب ورکړي یهود دي څه شی غرزو کتاب الله وراء ظهورهم کتاب د الله شاتر شاګانو نه کأنهم لا یعلمون گویا کې تبوای چې دوی نه پوهیږي تبوای چې ګینه دوی اړو پوهیږي نه. آیات بیناتنا هي آیات القرآن الكریم الواضح فيما دل عليه من معان او یکفر بها یجحد بکونها کتاب الله انکار کوي دي نه چې دا د الله کتاب دی او انکار کوي د دې د وحی دین رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ته. او الفاسقون معنا دادا الخارجون عما يجب ان يكون عليه من الايمان بالله. فاسقون معنا الخارجون وتون کړي د هغې نه چې لازم کړي دي الله په دوی باندې د ایمان بالله او والاسلام له تابعداري د الله ظاهرا و باطنا دا نه مني. او كلما عاهدوا الحمزة للاستفهام الانکاري او والواو عاطفة على تقديره اکفروا بالقرآن. ګورئ دا تاسو دې خبره دا خبرې ذکر کومه چې حرف په حرف نه داخلي په دې خو پوهېږئ که نه حرف چې داخليږي نو یا به په اسم داخليږي یا به په فعل باندې داخلي. نو تا نه زه تا تپوس کوم تاسو نه طالبانو او کلما الف حرف دی که نه دی دا حمزه حرف دی که نه دی او هم حرف دی نو دا حمزه استفهامي چې دی دا په او داخليږي نه داخليږي د خدای بندګانو نو دا په چا داخل شوی د ده مدخول پټ دی د ده مدخول پټ دی او د وو نه وروستو په هغې پټ باندې عطف دی د وو نه وروستو کوم عبارت دی دا پر باندې عطف دی. نو ځکه وایي ګورئ اکفروا بالقرآن حمزه مې هلته ویوړ پټ عبارت سره ووته لکه اکفروا بالقرآن آیا دوی کفر کوي په قرآن باندې اکفروا بالقرآن او یوازې قرآن نه داسې خبیثان دي چې وکلما عاهدوا عهدا هر وارې چې وعده وکړي وعده نو یو ډله پکې راپاسي او وعده استماته کړي. او العهد الوعد الملزم او نبذه طرحه نبذ غرزولو ته وایي والقاه غیر آب به ولا ملتفتا الیه دا کتاب د الله شاته غرزو اسباق نه کوي په دې باندې او اس قتل ورته نه کوي. دا چې کله قرآن راغی او قرآن دا خبره وکړه الله دا خبره قرآن کړ چې دا قرآن د تورات مؤید دی او تورات د خبرو تصدیق کوي په اصولو د دین کې. نو دوی تورات راواغیست چې اورګه دا پیغمبر رښتیا وایي او که نه چې وې کاته رښتیا ټول یوه خبرې چې کوم تورات دوی ګډوډ کړی نه دی که چې وې کاته هغه رښتیا الله سحران تظاهره را بشي د قرآن کې یهود وویلي دا دواړه جادوګونه دي دا تورات هم جادو دی او دا قرآن هم جادو دی تظاهره د یو بل مرسته کوي د یو بل تایید شروع کړو
دا موږ څه چلو پوهېږئ پرې که نه هغه خپل کتاب یې وغورځاو ویل دا هم نه منو دا خو ګوره دا زموږ دشمنانو د کتاب حمایت کوي ځکه وایي دا خبره پیدا اکفروا بالقرآن وکلما عاهدوا عهدا هر وارې چې وعده وکړي وعده نو یوه ډله راپاسي هغه ایسته وغورځوي العهد ادامي ویل نبذه او رسول التنکیر للتعظیم دا رسول منکر راوړه معرفه رانه وړه دې کې تعظیم ته اشاره ده هو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن قبله عیسی لما معهم من نعت الرسول وتقریر نبوته وسائر اصول الدین فی التورات کتاب الله دا الله کتاب وغورځو کوم التورات تورات لیم لتا ورکړه ولی للدلالة على نبوة محمد ځکه تورات دا ګناه وکړه چې ویل دا محمد هم د خدای پیغمبر دی او دا هغه د دین اسلام تایید یې وکړه چې تورات یې وکړو ته ویل دا خو اول د غورځولو دی اول د خپل کتاب نه انکار وکړي د زمونږ دشمني شروع کړه او وراء ظهورهم معنا دا اعرضوا عنهم مخې واړو ولم يلتفتوا ورته ونه کتولې لمنافاته لما هم معروفون عليه من الكفر بالنبي محمد د وجې د منافات د دره تورات منافیو دا خبرو چې دا یهود پاگی بانی مشهور ولاړو چې کفر په نبی علیہ السلام بانی کانهم لا یعلمون تبوای گی دا اسدا شکلونه د مولیان ساز کړیو ما انهم يعلمون علم الحق لا يعلمون ما انهم يعلمون علم الحق معنا دا تبوای گی دوی نه پویږي په علم حق باندې سره دینه چې مولیان دي خو تبوای گی دوی نه پویږي نو دا معنا شوا ما زال السياق في تقرير نبوة محمد وعموم رسالته والرد على اليهود وإظهار ما عليه من الفسق والكفر والظلم نبيع دايغة طريقة شو نبدي آياتونو كي الفسق العام ينتج الكفر عام تور سر فسق داغه نتیجه کافر کی دلی ان العبد اذا فسقا وواصل الفسق عن اوامر الله ورسوله بنده چې کله فاسق شي او ورسیږي دا فسق ده دی خبره ته چې د الله د حکمونو او د پیغمبر د تابعدارۍ نه وځي نو سيورد به ذلك الى زرد چراب ولدلرا الى ينكر ما حرم الله دی به منکر شي محرمات د الله نه وما اوجب او دای خبر نه چې الله لازم کړي نو په یک پر کافر بشي لذلك دی وجنا والعياذ بالله يهودي لا يلتزم بوعد يهوديان چرته د وعدي التزام نه کوي ولا يفور بعهد نه وعده سر تر سي نه يجب الله يوثق في عهودهم ابدا پکار دا لازم ده چې دوی په وعدو باندې بالکل اعتماد نه کړی شي التوراة احد كتب الله عز وجل المنزل انزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه السلام قبح الجريمه من تنكر للحق بعد معرفته یو سړی حق او پیژني او انکار کوي دا ډېر بیا ناکاره خو لویه جریمه دار چې سړی دا چلو کی او ويصبح كانه جاهل به او دا یار د سیو ګرځي کیته یا چې کدو اوس پسنه پیږي نه دا یاد ساتي ځان سا دا ډېری اهمي سیدي او دا يهوديان چې کوم دي د دنیا کار کړه او بیا د يهودو پرنګ کې ډېر خلک راغلي شوی دي